بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاکراه. مولوی صاحب د قضاوت او د قسمت د باب نه پس د اکراه بیان کړي. دلته التجو الحق بالحق من الحق، او په اکراه کې خو باطل وي، اجبار د باطل بالباطل وي او د باطل نه نو مناسبت علی المضاده ضد مناسبت دی ذکر کوي. قرآن کې الله پاک یو پر کافر ذکر کی به مسلمان ذکر کوي، یہی طریقہ کار دی. کنه مسلمان بیان وکي کافر ذکر کوي عام طور. بہرحال اکراه لغت کې ویل کېږي حمل الانسان علی شیء یکرهه، یو انسان په داسې یو شی باندې را مجبور کول چې هغه بد غني، دې ته ویل کېږي اکراه. پلان کې تکنزل وکم، پلان کې ملکا گندگی او خرا دا سړی خلک بد غني. اسلام کې وی لا اکراه، فی قرآن کې الله په کوئی اسلام مبارک لا اکراه فی الدین، دین کې اکراه نشتا. ولې نشته مولوی صاحب؟ دین چې کنه اکراه په غشي کې چې هغه شی سړی بد غني په زور به کې دین خو چې قد تبین الرشد من الغی، التخذ رشد چې کنه د غی نه ښکارا شوی واضح شوی نو رشد خلق په زور نه قبلې خپل قبلې نه دي کې اکراه څنګه کې خلک نه کنه. حضرت شیخ په تفسیر کې ملي لیکلي دي مخکې راځي. اصطلاحي تعریف اسم لفعل يفعله الانسان بغيره، دا د غفیل نوم دی چې سړی په بل چا معنی کوي یو فینتفي به رضا، او دغه رضا پکې نه فشي، نه رضا پکې نه وي، او یا دغه اختیار پکې او يفسد به اختیار او اختیار ورس پکې باسط شي. ما بقای اهلیته دریم قید او اهلیت دغه باقی وي. یو کس په بل باندې یو فعل کوي، یو دغه د رضا او د اختیار نه غیر دوا، او سره د دینه چې پچای کوي هغه کې اهلیت وي، اهلیت نه ختم شوی، لیونی کوي نه. درې قید پکې دي. مولوی صاحب به اکراه چې د میسب دا په دوه قسمه ده، دا وره کې وسنه. یو اکراه ملجئه ده، څه دوی ملجئه، او بل اکراه غیر ملجئه ده. اکراه ملجئه توجه جی د داسې چانه اکراه وی، د داسې چانه چې کوم کار ته وی داسې کوم چې هغه کول تی ممکنم وي. اوس ماشوم دې ته وی دا کارو کوي نو وجنم دی پوهیږي. امام سے وی اکراه ملجئه صرف او صرف د سلطان نه کېدی شي، بل چانه نه. خدای دغه زمانه خبره وکړه صاحبین وینا مسلطان وي که غیر سلطان وي، کې وسلی ته وی وجنم دی یا دی عضو کټ کومه اکراه ملجئه ده کولای شي. لکه نن سبا اورز دا کیږي کنه کی دا واقعیت مخې ته راځي. غیر ملجئه اکراه چې داسې کس اکراه وکي، اچھا جی یار وران مې ویلو به متوجه شي. اولا اکراه په دوه قسمه ده، یو صحیح او بل فاسده ده. ملجئه درست ول شي اکراه صحیح سم کې نه کنه چې لږ توجه وکړم سره شوق سره ناشته. یو اکراه صحیح ده او بل اکراه غیر صحیح فاسده ده. اکراه صحیح هغه ته ویل کېږي چې د داسې چانه اکراه وي چې کم کار پتا کوي او وای کو دې نه کو پلان کې په کوم شي دی ویری هغه کولې شي. سیلانډي وایا د داسې چانه اکراه وي چې تا د کوم شي نه یری هغه ولیم شي، وجلو لاس کټ کول او غیره، دا اکراه صحیح ده. امام سے وای دا صرف د چانه د سلطان نه ده، او د صاحبین قول مفتابی دي وای دا هر چانه کېدل شي. او اکراه فاسد او غیر صحیح چاته وای چې داسې چانه اکراه وي چې د کوم کار نه تایری هغه نشي کولای. ماشوم د توې داسې کومه څو قسمه اکراه شولې. به دا کوم اکراه صحیح ده خپل کول کې په دوه قسمه، یو ملجئه ده بل غیر ملجئه ده. توجه جی اکراه ملجئه دې ته ویل کېږي چې یری د په مرګ باندې یا د عضو په کټ کولو دی یری تلف کولو باندې دی یری. او اکراه صحیح غیر ملجئه ته ویل کېږي چې نه دی په مرګ یری چې مړ کوم دی پرې دې خبره مړو مده، او نه دی بدی یری چې عضو درنه کټ کوم، بلکې څه وایي الګ غوره سپیړ نو باسمه یو ورځ دوه قید کوم. دا اکراه ده صحیح ده، حکم یو ده غیر ملجئه. نو په تقسیم پوه شولې اکراه صحیح فاسده او به صحیح ملجئه
غیر ملجئه لاندې تختی لګولې د ډېره مزیداره تاسو ګورئ ارکان امراتب کې بیان کړي الارکان الاربعه للاکراه وانواعه وهم کتل وانواعه اول مکره څوک چې اکراه کوي مې سم باندې می تمانچه کې خود له زګدا سی وکا مکره پچا چې تمانچه کې خود له شول مې سم مکره به پلان کې کار وکا مکره به اچھا جی مکره به مطلب وجنم دی یا د لاس کټ کوم یا د قید کوم دغه په کوم شي چې یې غیا دی مکره علیه کوم کار چوته دی دا وکا ورسېدلې به وسره شي ما تاسو ویل کړه په څو قسمه ده مکره به چې په کوم شي ری دا په دوه قسمه یو اکراه تام ده دا اکراه صحیح دی بل اکراه ناقصه ده اکراه ناقصه ته مې غیر ملجئه وي اکراه ملجئ دلاندې لیکلي اکراه تام دلاندې التهديد بتلف النفس او العضو دا څه ده کنه او به غیر ملجئ التهديد بالحبس او الضرب رسیبي دام سي شو نو به دا کله حقوق الله کې مکره علیه تراشه وس مکره علیه تا کم کار چې بتا معنی کوي دا دوی کله حقوق الله در باندې پامال کوي کله حقوق العباد در باندې پامال کوي دا څه ده کنه نه حقوق الله ده بل حقوق العباد دي توجه جي مکره به دو قسمه صحیح ملجئ او غیر ملجئ مکره علیه دو قسمه حقوق الله حقوق العباد به حقوق الله په دو قسمه یو اصول درمانی پامال کوي اصول ګوره دا څه چې اوس دې تختې کې هم دا ټول سبق دی ښه نو اورئ مکره علیه دو قسمه حقوق الله حقوق العباد حقوق الله میں سب په دو قسمه کم اصول مطلب درته وای د اسلام نه انکار وکا پیغمبر ته کنزل وکا نعوذ بالله تاسو په دې پیږی کنه کفر درمانی کې کفر د دې حکم سره حکم یې موري نو خپل روان دی بلکې زه اسامي تم بګه زما د دې حکم دا دی که صبر دی وکړو او مړ کړلې ثواب الله لا درکې که په اصول باندې اصول درمانه پامال کوي د حقوق الله او کمل یعنی مړ شولې شهید بشي او که زړه دې مطمئن او کفر دی وکړو خیر دی ویږي بده یعنی اختیار دی دته او به حقوق الله کی چې کوم دي حقوق الله کی فروع شراب وسکا خنزیر اخرى وغيرها حقوق الله دي کنه نو دې کې توس حکم دار دی چې اوس بداکار کې چې کوم د تیادی او کته جنا شراب نس کوم مړ خنزیر نو خره مړ کړلې ګناګاری ته سمرګره شولې په خپل مر کې ځکه دا خو په حالت د اکراه کې جایز دي نو جایز شی دی او تین استعمال ځان په مړ کې دا وته د جایز شوی دا پتن لګي مولوی څه ورسې دی کنه په ډېر ښه تقسیم یې کړی ها به حقوق العباد کې راشي یو هغه چې جنایت سره تعلق بلاغه چې د وقود سره تعلق جنایت درمانی کوي یو وخت درمانی کوي څو قسم شو جنایت تم به خپل کور کې به دوه قسم دي جنایت سره تعلق وي یو هغه چې مال درمانی هلاکي او دویم دا چې نفس درمانی هلاکي جنایات سره چې تعلق وي مال درمانی هلاکي فردي مال له هلاکي کا دته ته اختیار دی ککیو کني کې هم ککی جایز الله وای کدا شی مال ولا هلاک رسو به زمان ورکی کنه دې لپاره قاعده وایو کا سبا ورکی زمان باور کې چمال له هلاکو مې سه ورسې دي او که د نفس خبره و چې پلان کې مړ کا نو وسب در له بالکل نه د جایز چې مړی کې ترې مړ چې هغه مړ کا ها کمل دیکھو قصاص به په مکره باندې پتن لګي پوه نه شي نه مال به په مکره دی زمان په مکره باندې دی صحیح ده قصاص مکره باندې دی تاسو ورسېدلې او شی عقود سره تعلق دی نو لسه عقود په دوه قسمه دي تاسو ورزيني عقود هغه دي چې هغه کې رضا ضروري ده که رضی او کني کیږي لکه نکاح شو طلاق شو دا څه ده کنه دا څه عقود کچا وکړل نو به اکراه ختم شو له عقود بنافذي هغه اکراه کوم نافذ کیږي او کوم عقود چې بغیر د رضا نه کیږي لکه بای شرع اجاره و غیره دا څه ده کنه ایګه رضا اشکال اکراه ختم شو نو به ولا خو خدا برقرار ساتي او ختمي ډېر عجیب تقسیم کړي ټول باب فکرانی ولې دي تاسو په شولې نو مولوی صاحب اول نمبر اکراه تام او اکراه
غیر تام دام د چا تقسیم کړو د مکره به په اعتبار سره مکره علیه حقوق الله حقوق العباد حقوق الله کی به اصول او به فروع اصول کی اختیار نو فروع کی نه اصول کی اختیارو خو کني کې په رخصت عمل نه کې ثواب درته ملاويږي په رخصت عمل کې هم صحیح ده او په دې فروع کې صرف په رخصت به عمل کې کار بکې او په حقوق الله کې به دوه قسم جنایت سره تعلق عقود سره جنایت سره مال باندې نفس باندې مال کې ته اختیار دی حالکه او کنه حالکه او نفس کې درته نه دی او په حقوق بالعقود کې چې د کوم کې رضا ضروری ده د اقرا ختمېدل نفس هغه کې ته اختیار دی جاری ساتي کنه او کوم کې چې رضا نه ده ضروري هغه کې بس نافذ شوی دی پوهیږي مې سب انتهي اهم باب دی وورا ابحاث تباب پنځه دي متى يثبت الاقرا وس اقرا کله ثابتيږي یعنی اقرا صحیحه کله ده غلط دی ښا چې وجنم دی یاد نه عضو تلف کوما یا دې قید کوما وورا نو امام سے بنظمانی دا صرف څوک کولای شي سلطان کولای شي الاقرا يثبت حكمه اذا حصل ممن يقدر على ايقاع ما يوعد به کوم شي باندې چې وعید درکې باغی قادر ای کولای شي سلطانا کان او لسا غړ غلی خدا تاسو الله چا قولو دا هذا عندهما دا طرفين قول له صاحبين وما هذا صاحبين قول ما سوي شروع کې ما اصل امام سے سلطان کې ویل کوم ټیک ده کنه دا صاحبين قول دا مفتابه دي وعند الامام لا اكراه الا من السلطان بارال رسول راضي دویم نمبر مسله الاکراه والعقود التي يشترط فيها الرضا الاكبر وګورئ ټول خبره تختی کې حل شوی کا باغه عقود کې اکراه وشي مولوی صاحب توجه جی هغه عقود کې چغې کې رضا پکې ناغي کې موږ به څه ویلو چې کله اکراه ختم شي ناغله اختیار دی برقرار ساتیو کو ختمي خو اکراه نه کوم اکراه مراد ده اکراه صحیحه مراد ده او باغی کې به ملجئ مراد ده یاد ساتي اکراه صحیحه او باغی کې به ملجئ وورا واذا اكره الرجل على بيع ماله ګورا عقد دې چې رضا پکې شرط ده اولا شراء صلات بلان کې شبالي اولا يقر للرجل ب1000 درهم لرجل ب1000 درهم او يواجر داره بيبس وورا اقرا كما يودا او كره على ذلك بالقتل ملجهد ملجه او بضرب الشديد كما يودا ضرب شدید کی كما يوي دم ملجه دم بتام کی داخله ده ضرب شدید لیکن دوزو طلب کې دو خطرې او ناقصي او بالحبس قید کوم دي په دې صورتونو کې دا فباع او اشترى فهو بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء فسخ ورجع بالمبيع یعنی په دې وقود کې چې رضا پکې شرط دل تلند دار ناقص او تام دوړ کار ور کوي د سیماري میږي پیږي وان شاء فسخ او څه بګي ورجع بالمبيع د دې څه وجه د مولوی صاحب چې د تبرستو اختیار دی وای ځکه لأن المشقة تجلب التيسير دا موږ من القضات کې بر خیر وایي تر لسمه ماده ده مشقت ځان سره سره ولي اسانتیا نه معنی مشقت را لې شریعت ته خبر آسان کړی اختیار دیتا الامر اذا ضاق اتسع کله چې امر تنگ شي کنه بس پراخيږي څه مطلب تامل تنګي راشي حکم درته پراخيږي اساني راځي همدغه قاعده چې په المجموعه للقواعد الفقهيه کې مشترک باتیا نمبر 7 او 321 نمبر قاعده ده همدغه یو المشقه تجلب التيسير تاسو په شوي نو مخکې سویل ان شاء امضى البيع بيع دي نافذه کی د اجازه قولیه ده چاله کوم سپرازیمه رسي بي او دویم بای باندې رضا جبر شوی او چې دا شی په خرڅ کو او اکراه ختم شول مشتری ته ویل پیسې راکې پیسې تر واخستري دا اوس اجازه فعلی دی کا راضي دي ځکه کوي فإن كان قبض الثمن طوعا فقد اجاز البيع لاندې لیکلي کنه اجازه الفعليه وإن كان قبضه مكرها اکراه په صورت کې پیسې بای خستري خرڅ کړي مې بزورو نه به اجازه نه دی
په ختمو فلیس باجازه وعلي رد ان كان قائما في يده هغه شی استعمال کړو به مغه اجازه فعلی دی چا په بزور یو شی په خرڅ کو چې دا خرڅ کزر کوه خرڅ کړلو مقابله کې ته بل کم شهر اله مثلا وړو ولوري خو خړه کوم زیاده معلومی دا په راضی دی حالانکه هغه په جبر راغله دغه شان مشتری یو شی نه خستلو بزور به چا واغستلو والا مو دا والا وای خستلو پیسې به بزور ورکړي بای تا هغه شی به استعمال کو معلومی دا څه دی بده وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره زمين قيمته ته مکرہ نه وی تا ولې خستله قیمت به ورګي خجی و سوال دار چې دا مکرہ چې ده کنه دا به څوک زمين جوړي یار د همال هلاک شي و اي زمن المكره ان شاء هغه صورت کې لیکي ته چې مکرہ ویل مال طلب کړی کنه نو ای کې دواړه دغه کولې شي کدا زمين جوړولې شي نو مکرہ هم زمين جوړولې شي ولی سب مکرہ پکې علی په تور استعمال شو مکرہ شری چا په تور استعمال شو الا خو چون کې هغه اهلیت لري نو هغه دغه کولې شي دا زمين جوړولې شي او دا بل خو هغه د علی په تور دای سبب دی متسبب چې کله تعدی وکینه به خو زميني کنه المتسبب زامن ان تعدى مخکې راځي ان تعمد دریم مسله الاکراه ولا اتلاف حقوق الله تاسو پیږي کنه اوس خبره چاته رااله مې سم حقوق الله تعالی نو الف حقوق الله هي من الفروع رماغه تختی خبري شروع دي اکراه به وکړه لا ياكل الميتة مردار اخرى ايو ته وي شراب وسکا او كما اکراه ده فاكره على ذلك بحبس او بضرب او قيد دلته اکراه غیر ملجئ چې کوم ده حقوق الله کې کار نه ور کوي کا سپېړې نو باسم خیر دې دوه سپېړو د ټینګ شدا شي مکوا نو فین خاف ذلك کدا یریږي وس سپریم خو دلو کنه نو لم يحل له دې ګلته د حلاليږي نه ها الا يكره بما يخاف منه على نفسه كراي كامله ده او العضو من اعضائه نبي ورته فاذا خاف ذلك وسعه ان يقدم چې بده کار اقدام وکي شراب وسکي دغه شان مردار اخري علامه اکري عليه تاسو پیږي کنه ولا يسو ان يصبر دلته مونږ ویلي صبر نشي کولای چې نس کوم دا وته جاي شوی دي علامه توعد به په دې صبر نشي کولای مطلب مړ دې شموزو مې دکړ شي ولی مولوی یو خدای د ضرورت چې تبيح المحظورات اخو ضرورت دې ته توسلت ته مباح دې مباح شي نه استعمال خپل ځان په ملکه حسامي کې وي وکذا الخمر والميتة سقط حرمتهما في حق المكره والمستر فيك كنا هجين او وجه استثناء بقى شوي ده قران کې استثناء شوي ده حتى لا يسعهما دي دوړو ته صبر اجازه تم نشته عنهما دي شيونه صبر وکي شراب او خنزير وغيرها نه هجي في حق المكره والمستر اصلا تاسو ملي سما تبر وګوري خدای عبارت ووري فاذا صبر حتى اوقعوه به هغه خلکو دا کار وکړلو ولم ياكل فهو آثم ولدين کو لګ بر وګوري متوجي شيخ یو باب دی په سامي کې من بار وعده کول رانه پاتې کېدل نن مقاد او دې ور سره صحیح حل کی ولې سی یو عزمت وی او رخصت وی زده کوي کا یو عزمت وی 52 نمبر صفه نهم نمبر جلد کې شامل لیکل تقریبا یو عزمت وی مولوی سی یو رخصت وی اصل کې حکم په دوه قسمه دی عزمت او رخصت عزمت تعریف دا حکم ته ویل کېږي چې مقصود وي اولا مشروع شوی وي او د بندګانو د آزار سره تعلق نه وي هغه حکم چې اولا مشروع وي بندګانو د آزار سره تعلق نه وزر بوجه نه رخصت چاته وي چې اولا نه مشروع اول غسل رکعات د وزد وشو روزنی ولو زو خیر د مینې سم مسافر او د بندګانو د آزار سره تعلق وي ورسېدل به د عظمت څلور قسم دي غټ یو فرض دی یو واجب دی یو سنت دی یو نفل دی فرض چاته ویل کیږي هغه حکم ته ویل کیږي چې دلیل قطعی سره ثابت وي صلات زکات وغیرہ حکم سره د فرضو زړه کې به منی او واجب عملا به واجب دی
زړه کې به معنی کې انکار دی او کو کافر کیږي په درې قسمه احکام به مرتب شو عمل په واجب زړه کې منلم واجب د دې بنیجه کې انکار وکي کافر کیږي به ور بس دویم واجب دی هغه حکم ته ویل کیږي چې بداسي دلیل ثابت وي چې هغه کې شبهه وي د دې حکم دار چې عمل په واجب دی فرض بشان خلک وایي کنه واجب عمل کې بشان د فرض وي دویم حکم زړه کې منلی هغه شان نه دی ښه کې انکار دته او کنه به کافر کیږي کې استخفافن انکار کې به خبره ده به کافر کیږي دریم نمبر سنت دی سنت ویل کیږي لغوی معنی پر دیکھا والطریقه هي الطریقه المشروعه في الدين دین کې چې کوم مروجه طریقې غي ته سنت وي د صحابین کې د لشد نبی علیہ السلام به سنت وغټ ستبانی بدو قسم دی او ته هدا وي سنن هدا ایو ته زوائد وي سنن هدا چې نبی علیہ السلام یو کار کړی د ثواب باندې ته کړی مسواک وال شو سنن زوائد د دې حکم داري چې به دام په دوه قسم دي سنن هدا ځین هغه دي چې موقت دي دغه د پوز کیږي کنه کې لکه دا سم مسبقیم نماز کې څلور رکعات او غیره او به سنن زوائد چې دي دا سنت دي چې نبی علیہ السلام په ثواب پنيت نه کړی لنګوال مزل به څنګه کولو کله په خر باندې سورې د لوخ و غیره باندې دا سنن زوائد دي عام طور خلک دي د مستحب وي او صاحب یو عام لفظ د نفل تم شاملېږي به ور بس څلورم نمبر د عظمت قسم چې دغه نفل چاته ویلېږي هغه حکم ته ویل کېږي چې زمنګ د فائدې لپاره مشروع شوی کامل په وګ ثواب راته ملاويږي زمنګ د نقصان د بارانه دي چې عمل پیونو کو ګناګاری کو په هغه حکم هم دي ثواب ملاويږي او کنه کې ګناګاری کې په نه دا رچا اقسام شو عظمت رخصت چې تاسو غوري مقصدی خبره رخصت په دوه قسم دي اولا یو ته رخصت حقيقي ویل کېږي یعنی حقيقي تور باندې رخصت وي څه مطلب اول حکم د عظمت وي د عذر په وجه به دا جوړ شوی د عظمت تعریف په صحیح راځي نو دا حقيقي تور رخصت دی اول رخصت چې مجازي دی ولی مجازي دی تاسو ته پته ولګي ځکه مکه حکم ډایرک راغلی خو عظمتي او به وته مونږ څه وایو رخصت وایو ولی وته وایو مجازا نه ورته وایو رخصت خو بالي چې اولا نه راغلی کنه اول عظمت وي او به څه عذر بوجه څوک راشي حکم بدل شي دقه یو حقيقي رخصت دی او که یو اولا راشي د عذر بوجه نه بدل شوی یعنی اولا هم دغه شان راشي د عذر بوجه سوای به ته رخصت ویل کیږي خو مجازا به رخصت حقيقي چې دی کنه په دوه قسمه دی یو ته حق ویل کیږي یو ته غیر حق او مجازیم په دوه قسمه دی یو ته اتم ویل کیږي یو ته غیر اتم مجموعي ته ورڅو شو څلور واوريخه رخصت حقيقي حق لازم موږ سبق پکې راځي وس رخصت حقيقي دا کوم رخصت ته وایي چې مثلا عزیمت کې حکم د حرمتي ښه نو محرم سبب موجود وي محرم موجود وي چې دا کار دی حرام وي او حکم موجود وي چې دا شی حرام دی بهم ته اجازه دی دا کار کولای شي رخصت دیتا لکه کلمه د کفر ویل دي نه پیږي کفر کو څوک درمانه اقرار وکي د کفر کلمه وي نو کفر کول چې دی دغه محرم موجود دی د الله نه شکرې ده تاسو د کفر مکو الله پاک وي حکم موجود دی کفر ناروا دی حرمت نو یو حرام حکم وي بدسي وایا حرام حکم وي او تا مباح شي مباح سره د دینه چې سبب حرمت موجود وي سره د دینه چې اصلي حکم موجود وي حرمت او به هم تا وی کولای شي دې ته ویل کېږي رخصتي حقيقي حق مکمل توګه باندې عظمت موجود دی به هم ته رخصت دی مکمل توګه باندې مطلب سبب حکم دواړه موجود دي د عظمت د دې حکم مسمون بیان کو د خیر سره دغه شان یعنی حقوق الله او اصول نه حقوق الله نو کمل پر رخصت کې ته اجازه دی خو کني به کې او مړ شولې صبر دی وکړو شهید شولې ثواب دته ملاوي ونه رسیدلې ورسېدي دویم رخصت دویم قسم رخصت حقيقي غیر حق لک فرق دی وسه دا صورت دی چې یو شی حرام وي سبب یو شی د یو شی سبب موجود وي البته حکم نه موجود حکم مؤخري دغه په وجه باندې تا د سبب مخالف اجازه کولای شي سبب مخالفت کولای شي مخکې غوڅو سبب موجودو حکم موجودو د دویم کې د عظمت سبب موجود دی خدا د عظمت سبب موجود دی خو حکم
مؤخر دی لکه مسافر ته اجازه شته کنه چې روزه نه نیسي نو سبب موجود دی ښه فمن شهد منکم الشهر فليصمه د روزې د بار سبب مناسب شهور شهر دی غشتا خدلته فائدته من ایام اخر حکم یرست دی نه دا اوس په رخصت عمل کوي روزه نه نیسي افطار کوي نو رخصت خوش دی کنه ولی مقابله کې عزیمت شته لنډه دا د مولوی صاحب تاسو یو قاعده واورئ اصول او قاعده ده چې کله مقابله کې عزیمت وي دغه وخت کې رخصت ته رخصت حقيقي وي خبره ختمه که مقابله کې عزیمت نه به مت رخصت وي به رخصت مجازي دي دلته مقابله کې عزیمت شته کنه خو حقيقي شو خو چون کې عزیمت من کل الوجوه نه دی که سوچ په وکي سبب شته حکم نو کوم یو شو غیر حق شو دلته اختیار دی درله فقه کې به دې بر خپل مسائل دی روزنی ول بهتر دي کنه ول بهتر دي ورسېدلې په دیو رخصت راواله رخصت مجازي دا به خپل کور کې په دوه قسمه اتم او غیر اتم رخصت مجازي اتم چې من کل الوجوه داسې رخصت کنه چې هغه مجازي سره حقيقه ولا پکې د سره معنی نه جوړيږي به مت رخصت وي یعنی حقيقي رخصت پکې څه معنی نه جوړيږي لکه بني اسرائیل باندې احکاماتو چې تاسو کوم عضو نقصان وکي ګناه وکي په کټ کوي کوم زم ګنده شي د کپڑے په کټ کوي بزم کوم نشي کولای یا مزم کومانه عبادتونه کوم محلونه دی غینه علاوه او چې ګناه وکړه هغه به مړ کوي د احکامو ګران کنه وکنه موږ ته د احکام نشته دا موږ ته رخصت دی خو دې رخصت په مقابله کې عزیمت شته موږ ته د احکام د سره راغلي نه دي خو به مت رخصت وي حالانکه رخصت هغه ته وي چې اولا نه راغله رستو راغلی دا خو اولن رااله به مت نوم ور کوي د څه رخصت نه دا رخصت اتم ذکر چې مقابله کې بالکل عزیمت نشته او مقابله کې عزیمت نه به رخصت مجازي کنه رخصت مجازي اتم وي مخه بل مثال ووري رخصت مجازي وي خو غیر اتم وي د دې بس تعریفي چې په مقابله کې عزیمت نه وي اولا هم دا حکم راغلی رخصت کم یو شو مجازي شو خدا دا چې کوم محل کې حکم د رخصت وارد دی د محل نه علاوه په نور محلونو کې د عزیمت حکم شته څنګه عزیمت موجود دی ښا په الجمله عزیمت موجود دی نو رخصت مجازي شو ځکه د محل کې عزیمت نشته ولا هم دا راغله رخصت شو مجازن خو غیر اتم ولې دی ځکه عزیمت څنګه غوښته کنه دی مثال بچوي لکه بیا سلام کې مبیا متعینه کول دا جایز نه ده کوم بیا نه متعینه بیا سلام کې غنم بشپک مشه بس راکې دوه مشته بس راکې نو ګورئ بیا سلام کې اولا حکم دار راغله چې مبیا بنوي متعینه اولا دار راغله دا رخصت شو عزیمت شو دا خو خیر می عزیمت شو ول حکم دار راغله خیرم ده کنه خو اصلي حکم چون کې دا دی چې مبیا دې متعینه دې ته څنو مرکو رخصت شو اسانتیا پکې ده صحیح ده خو غیر اتم رخصت ذکر دی چې دې محل نه علاوه کوم کې چې رخصت راغلی چې بیا سلام ده نور کوم بيوات دی تل حکم د عظمت شته چې مبیا دي متعینه پتن لګي پیږي کنه پیږي چې موزه دې چې ولي خپې کې مساده نو دلته بس یو حکم دی فقط ډایرکټ دراغله مساده نه دا خو عظمت ویل ته پکارو خو به مو ته حکم ده څه اسانتیا پکې ده د اسانتیا د مشابهت په وجه ته منګه مجازن څه نو وایو رخصت وایو خو دې محل نه علاوه چې کوم نور محلونه دي چا موزنی چې ویل ته عظمت حکم شته دي چې هغه څه دي غسل دي نه پیږي پی دا ډېر ښه تقسیم وکړه تاسو به شرط پوي شي تاسو ان شاء الله وسمیر وګلاوږي بالکل پیږي خري پانی واړو یو ګران سبق دی الته دا راځي دلته سپیډ کوخه حقوق الله کی وین اکره على ان ياكل الميتة او يشرب الخمر فاكره على ذلك بحبس او بضرب او قيد لم يحل له الا ان يكره فيما يخاف بما يخاف منه على نفسه او العوز من اعضائه نو کچری د دې را وسو ان يقدم على ما اكره عليه دلته صبر ته نه دی جایز کا ځکه دا د عزمت کم یو قسمو دا د رخصتي حقيقي دویم قسمو اچھا جی هغه به لک تقسیم هم کړی دی هغه به د رخصت حقيقي کې تقسیم هم کړی دی دې باره کې اسامي کې وایي وکذل خمر والميتة سقط حرمتهما في حق المكره والمضطر اصلا الاستثناء حتى لا يسهما الصبر عنهما دي
جایز هم نه صبر پکې وږي. فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم. با حقوق الله هي التي هي من الأصول كواورا. وإذا أكره على الكفر بالله تعالى أو بسب النبي بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره به. دا مخکې چې تیر شو مولوي صاحب دا د رخصت مجازي غیر اتم قسم وکم مولوي صاحب د رخصت مجازي توجه جي دلته حکم سره د رخصت دیکھا اقرا په صورت کې شراب وسکه مردار او اخرى صرف د رخصت حکم دی بل نشته. اقرا د مستر حالت یاد وکا هدا دی محل نه علاوه کوم کې رخصت حکم دی نور معلومه کې به عظمت شته دی. د دې حکم دار چې تاسو کې اختیار دی دغه دا امام عمل په واجب دی اوس دغه به منی ویږي دا چا قسم دی مولوي صاحب رخصت مجازي غیر اتم حکم یې سره صبر به نه کې یعنی صرف په رخصت به عمل کې په عظمت باندې عمل لکه بابا سلام مثال وکنه کله کې بازمت عمل وکي مبين متعین کې به خو بابا سلام ختم کړله اوس ورسېدلې او دا أو حبس أو ضرب لم يكن. وإذا أكره على الكفر بالله تعالى وبسب النبي صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب موليس بدا حقوق الله كي إكراه غير ملجأ كار نور كي غره لم يكن ذلك إكراها ذات حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه ولا عضو من أعضائه بدي سورتون كي بسيدة وبهذا رخصتي حقيقي أول قسم دي دي هو کم دار چې صبر کول بهتر دي خو کو دې کړلو ګناګاری کنه لأن وجه سره الضرر الاشد يزال بضرر الاخف دا قاعده ده ضرر اشد چره دا بزایل کې ضرر اخف کرا شي خیر دی ولی مولوی کفر کلمه وای کنه چې غلاړې یو خدای رسول دې سم مطمئن دی په ایمان دویم دا چې رسو به د ایمان کلمه وای پویږي او کتا ځان مړکو کې صبر ختم شي مکمله استحق ټول ختمي کی ګوره ولې تاسو ځان پوهیږي یو د بنده حق دی یو د الله دی دلته د الله حق په عمل کول چې د ضرر اخف دی ولی یو خو ظلم مطمئن دی ورستو به اقرار کول شي او که ځان ملکی د ضرر اشد دی ولی بس حق مکمل ختم شو د الله مکمل ختمي دلو ځکه من قاعده وسوي الضرر اشد يزال بضرر الاخف في معين القضاة کی 22 نمبر ماده 30 ماده فاذا خاف لذلك وسعوا ان يظهر ما امروه به ويورها کوشش وکي چې توریه کوي توریه چاته اعلان نشته ان يظهر خلاف ما يزمر يظهر چې ظاهر وکي د ما ازمر په خلاف باندې ځنه کې یو څه یو خپل څه وي او د دې قسم مولوی صاحب عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حدیث کې ده چې کفر کلمه ویلي و نبی له دغه د خدایانو صفات هم کړي و نبی له سلام ته کنځر هم کړي وي نبی له سلام ته دا خبر او کړه او ته زړه دې څنګه مطمئن و یاو وی فین عادوا فعد کاو دوباره دې سیو کې به هم تر سي کوا مخکې راځي فاذا اظهر ذلك وقلب مطمئن بالايمان فلا اسم عليه وان صبر حتى قتل او لم يظهر الكفر كان ماجورا ذکر دا مولوی صاحب ما تستویل دا حقيقتي رخصتي حقيقي حق يعني رخصتي حقيقية أول قسم دي حكم داري وساميكي أن الأخذ بالعزيمة أولى عزيمة من يعمل كول أولادي 63 صفحة ماني سلورم نمبر مثلا الإكراه ولا إتلاف حقوق العباد التختي موافق خبرك حقوق العباد وتراشي إكراه ولا إتلاف المال لاندي دي كنا نقول ونكره على إتلاف مال مسلم بأمر نور قصه خو شوي کنه چې دا پلان کې مال هلاک کا نو هلاک کی کنه رسو په زمان ورکی ان اتلاف مال مسلم بامر داس امر من يويري يخاف منه على نفسه ولا عضو من اعضائه يعني اكراه كما اكراه ملجئه وسيو يفعل ذلك ولصاحب المال ان يزمن المكره مكره بكي ولي مكره شيء هو صرف علاوه همخ راځي وينكره بقتل على قتل غيره كتب الملك لم يصح ان يقدم عليه ملك ولي نشي ويصبر صبر بكي تر دې خپل قتل شي خو فإن قتله قابل ملكه
نو کان آثما دا به څه وي ګناهګار وي ښه ولې دې مړ کو ولې مولوي صاحب هلته قاعده ده الاسترار لا يبطل حق الغير ته مسترق مستر چې مکره د بل چا حق نه باطلې نو قصاص به علی الذي اکره چا چې اکراه کړي باغه باندې بوي خدای چې کله قتل عمد وي تاسو پوهې شولې په لاندې قاعده لیکلي لأن قتل المسلم حرام لا يباح للضروره ضرورت وکړو مباحيږي پنځمه مسله الاکراه على العقود التي لا يشترط فيها الرضا دا صورت ملته ویلو هغه عقود چې رضا پکې دې کې نور قصه کړي وکنه چې بس نافذی ګډاري کوي نو کړي حالات طلاق امراته خزر طلاق کوي کراو کی غلام دی آزاد کا او دادا کارو کی وقام اکره علیه پس چې اکراه شوی هغه شی واقع شي ويرجو على الذي وسکم نقصان د تر رسیدلې مکره معنی به رجع کوي ښه څه مطلب خزر طلاق قبل الدخول ورکو نصف مہر بلازم شو کنه مسمى کې دا به دغه مکره نه لري اسی در باندې لازم کو او غیر مسمى متعب لازمي ابتلی او دغه شان د غلام قیمت بتلی ويرجو على الذي اكرهه بقيمه العبد ويرجو بنصف مهر المرأة ان كان قبل الدخول وان اكره على الزنا زنا وك ده حقوق الله خبر تبير واختلخو فروات نسي وكانه نو وجب عليه الحد عند ابي حنيفه رحمه الله امام زيبوي حد به لازمي هغه وجدا بیانې وي زینای په بزور کوله دا شی ولا چا جګ کړو دا وای خدای خو خینه جګ کړي دا چې وتی کوي زینا کوي شی په کزه کې ور کوي او د شي کې انتشار را لې کني و بل سیدو دای په خو خمانی کړي یار برابر یې کوي باندې لیکي وای الا یکره السلطان اچھا جی یار امام سے وای حد به بلازمی کی کله سلطان نه علاوه څوک کراو کی ځکه دا اکرام منی ناغه غیر سیده هغه سلطان به وکی به نه لازمیږي او صاحبین لا يلزم الحد من لازمیږي بهرحال او وجه دا هغه وی چې دا ځین شی فطری کا په زور درمنې زنا کوي شی به د خامخا انتشار کوي یا ځغه نه کیږي مو انسانان یا تاسو کې او المفتابی القول الراجح القول الصواب التشريع طول کې صاحبین قول مفتابه دي واذا اكره على الرده اخري مثلا ولې چې معنی بردت اکراه وشوله مرتد شه نو خزه دنه نه جدا کیږي ها ویږي به د مخکې مسله کې چې زنا وکړه د خزه سره مہر به لازمیږي ځکه وته کې بیا اوقر چوته مونږ وایو کنه وته په ملک الغير لا يخلو من احد من حد او مہر ملک غیر کې شی وته کې یا بدرمانی حد لازمیږي یا مہر حد خاصم نشته مہر به لازم شي پوهیږي بهر د اخري مسله کې سرینه خزانه جدا کیږي اگر که مرتد شوی دی ځکه ظلم مطمئن دی